بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دا سورة عمران دی فارا سلرم دا سورت دریم دی آیات شفج نوی دی. نن پر دی بیان در تکوم دا کم آیات سماستی مخی وہ آئی اللہ پاک سی دامزکا جوڑا کلا پیدا کلا پا دیمزکی کی مقام وٹاکی چاغت بیت اللہ وائی و آغت مسجد الحرام وائی و آغت خانہ کعبہ وائی و آغت مکہ وائی. اس دغا مکہ چی رب کائنات سڑائی چی پا مزکا واخی ناور خپل ځان دپاره کور جوړی. رب کائنات مزکا جو پیدا کلا پا مزکا کی خپل کور وٹاکی که باچهان دی که مسکنان دی که مسلمانان دی که کفار دی رب وائی دما سے غواړی زه رحمان ذاتم او بل داس ذاتم زه رحیمم. که چا زما دین ومنی په هغه دنیا کې پر هغه زما رحم ستا که نه ومنی نسته. نو زما ورونو لکه مور و پلار چې هر څو اولادي شل زامنې وي یو زوی لس وي دا مور و پلار د دا ګردو زامنو ګډه ده. که دا پلار په جایداد کې د دا ټولو لوڼو زامنو حصه سته. دا رقم چې څوک مسلمانان سلو د الله دین ومني مسجد الحرام دا زموږ دی په کلي کې چې مسجدونه دي دا د ټولو مسلمانانو سره شریک دي. که هغه باچا وي که ګدا وي که هغه شپانه وي که عالم وي د دا ټولو دا مسجد سره ګډ دي. په دا مسجد کې به د الله دین بیانېږي. کم چې الله او نبي ته کم دین ورکړی دی کم کتاب یې ورکړی دی هغه کتاب بیانېږي. دا مسجد عدالت دی په دې کې به فیصلې کېږي. په دې کې د دې مسجد څخه به د غریبانو مدد کېږي د مالدارانو څخه به پیسې راخیستل کېږي و غریبانو ته به ورکول کېږي. ټوله مسلمانان سره ورونه ورونه دي. چې مسجد وټاکل سو بیا په مسجد کې به هغه عالم ولاړي چې دی وایي زه د انبیا وارثم هغه به بیا پر دین پیسې نه اخلي. هغه به لمونځ د الله د رضا دپاره ورکوي. هغه به وکشنیانو ته سبق د الله د رضا دپاره وایي په معنا بیا په کوي. نن سبا راسه 80 کاله پر تېر سوی په کلمه نه پوهېږي نه بابا پوهېږي نه نیکه پوهېږي نه انا پوهېږي نه لمسی پوهېږي. ولې چې دغه بیمانانو علما یې سو پیران یې سو دا خلک جاهلان ګرځولي دي. بس کښته پورته کېږه په لمانځه مه پوهېږه. په لمانځه کې تا ته دا حکم دی چې ته به د خپل مسلمان ورور بدن ټوله ورسره لګوې. د ده عزت به ته د ځان عزت بولې. که چیرې تا ویل السلام علیکم دا ستا ورور دی د ده خور پر تا حرامه سوه تر هغه ساعت پورې چې ته نکاح کوې د ده عزت ستا عزت دی د ده مال ستا دی پر تا باندې د ده بېعزتي کول حرام دي د ده مال اخیستل حرام دی. ته به مال لګوې د مسلمانانو دپاره. مسجد چې واره وټاکل سو په هغه کې بیا دکانونه جوړول هغه ورانول دا د مسلمان کار نه دی. دا د هغه سړي کار دی چې هغه کافر وي
منافق وي بيدینه وي قارون وي فرعون وي حمان وي دغه ابو جهل و هغه حلالې پیسې راټولې کې مکه په جوړه کړه زموږ دا جوړ مسجد د 11 کالو د 14 کالو انګورو توتانو دا د پښین ظالمانو براینامو مسلمانانو وکسل اوس بیا دغه دیوال کاږي دکانونه کې جوړوي دا دیوال کاږي لار غټوي دا اسلام نه دی نو دلته الله وایي قول ورته ای پیغمبر علیه السلام صدق الله رښتیا ویلي دي الله فاتبعو تاسو منل وکئ پیروي وکئ ملت دغه دین ابراهیم چې د ابراهیم السلام انیبا چې هغه یکسو خالصو د الله د رضا دپاره هر عمل کوئ لمونځ د الله دپاره کوئ نو انیب هغه ته وایي چې هر باطل هر بېدیني به پرېږدې د الله حکم ته به غاړه ږدې په مسجد کې به ځان هم لګوې مال به هم لګوې د دنیا مفاد به نه اخلې که چې د دنیا مفاد کې واخلو نو ته مسلمان نه یې لکه دغه زموږ د مسجد امسا ماشر شریف دا مسلمان نه دی دا براینا مسلمان دی یوارې زه د نظام دا سره وجګوم بیا یې زه د صادق سره وجګوم هغه خلک هم د خطا ایستلي وو د صادق پر کور هم د ټکان وکړو او طالبان هم د خطا ایستلي وو غبیزیان هم د خطا ایستلي وو دمکیان وې وما کان نو د ابراهیم السلام من المشرکین د مشرکانو نو مسجد یې جوړ کړی بیت الله شریفه د الله د فارو د دنیا مفاد نو د ټولو مسلمانانو سره شریک ده کچیرې ته په دې کې لمونځ په پیسو ورکې ته مشرک یې کچیرې ته داسې د الله د قرآن علاوه د ملایانو خبرې کې پیښې د امامانو د پیښې د پنجپیریانو د کپټنیانو د وابیانو سلفیانو تبلیغیانو کاوتونو کې بیانې نقلونو کې بیانې نو دا بیا شرک دی خالص دین نه دی حنیف نه دی وما کان نو د ابراهیم السلام من المشرکین د مشرکانو نه ان بشک اول بیت کور چې دی وغوزیه چې ایښول سوی دی ټاکل سوی دی للناس د ټولو انسانان دپاره للذي په هغه ځای کې بی بکه چې مکه شریفه ده مبارکن دا د برکت ځای دی وهودن دا هدایت هلته میاشت ولیده دلته به اختر کوي هلته عرفات راځي د پاکستان په عرفات به نه نیسي للعالمین د پاره د مخلوقاتو فی په دا مسجد الحرام کې آیتون دا یو نشانه دی بینات واضح واضح مقام ابراهیم هغه ځای د ابراهیم علیه السلام ومن هر هغه څوک دخلو چې داخل سو و دغه مسجد الحرام ته کان وي به آمنا بېغمه که ستا پلار یې وژلی که دا مسجد توی له څوک رالی ته به بیا پر هغه باندې به عمله نه کوې که دی د الله کور ورانوي بیا عمله جایز ده بیا مرداروه چې دی دیوال نړوي دی دکانونه جوړوي بیا مرداروه وژنه یې الله څوک چې راننوتي دا ټوله سره اورونه دي د ځان دپاره خوښی د هغه دپاره هغه ملا به لمونځ ورکوي هغه ملا د انبیا وارث دی چې فی سبیل الله دپاره لمونځ ورکوي اذان کوي کشنیانو ته سبق وایي پپو کوي که دی د پیسو دپاره بیا دی د انبیا وارث نه دی ولله خاص کر الله لره
علی الناس پر خلقو باندې حج البیت حاج دا کور دی من استطاع ته هغه چا چې طاقت لري الیه و دې طرف ته د مکې سبیلا د لارو تللو ومن هغه څوک کفره چې کفر یې وکړي انکار یې وکړي د الله قرآن ورانه د الله مسجد ورانه د الله کتاب نه وای نور کتابونه وای فإن الله پس بېشک الله چې دی غنیون بې پروا دی عن العالمین د ټولو مخلوقاتو څخه لو قل ورته وایه اهل کتاب اهل کتاب لما تکفرون ولې تاسو کفر کوئ بآیات الله په آیاتو د الله مسجد مؤمنان جوړ کړي دا مسجد د ټولو مسلمانانو دی بیا په دې کې د دنیا مفاد نشته بیا که ته پر ولیکې دیوبندیات دا بیا مسجد نه دی دا بیا د دیوبندیانو عبادت خانه ده که اشاعت پر ولیکې که توحید ټرست پر ولیکې بیا دا عبادت خانه نه ده دا بتخانه سوله که انیپیات بلیکې شاپیات بلیکې بیا ته مسلمان نه ستا په مسجد کې به خاص کر د الله د رضا لپاره وي ستا په مسجد کې به د الله دین باید ټول مسلمانان سره ورونه دي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن الجنة الله ته به ځان لګوي ته به ما لګوي اوس ځان ولګوه زنا بنده ده غلا بس مال ولګوي هر څه به بند وي بآیات الله په آیاتو ده والله علی شهید گواه دی علی ما تعلمون په هغه څه ته کوي اے داود منافقه ته په مسجد کې دکانونه جوړې الله پر تا گواه دی چې ته مسلمان نه اے شریف ته مسلمان نه اے د پښیم د شورا والا ته مسلمانان نه ته ولی کستا پر ماینه څوک حمله کوي ته حفاظت کوي کستا پر مال باندې عمله کی ته حفاظت کوي پر مسجد باندې عملې شروع دي نړۍ ته قرار خاموش ناست دی مشرکان هندوان پر خپل مندر باندې جنگ کوي پر خپل بوتي کوي ته څنګه را مسلمان اے راز محمد اے مالک اے رحمت الله اے باقي دا د پښین برای نام مسلمانان ته څنګه مسلمانان یاست کستا شدي ته څوک لاس راشي ته مړی پر کوي او که پر مسجد وي الله وایي که چیرې ستا تر ځان ستا تر مال د الله دین نه یې خوښ ته مسلمان نه یې نو ته د الله کور نړېږي بې ایمانه ته قرار خاموشه ناست دی ان الذین بشک هغه کسان کفر کافران ویصدون دوی را بندوي عن سبیل د الله د لارې والمسجد الحرام مسجد الحرام کافر هغه دی چې مسجد توحید څخه خلق بندوي کافر هغه دی چې مسجد توحید ورانوي مسجد کافر هغه دی چې د الله قرآن نه وای د نور خلق کتابونه وای قرآن مو په دې سره خرابېږي خالي په قرات وای په قرات وای په پوه نه ته په څه عمل وکړي الذي هغه رب جعل الله چې جوړه کړې ده الله جعل الله جوړه کړې ده د مکه للناس د خلق پر سواء برابر ده که مسجد الحرام دی که مسجد الاقصی دی که مسجد نبی که دغه هر مسجد دی سواء برابر دی الآکه پوش پاکلی کی چې دی وسیږي په مکه کې دی فی پاغه کې ولبا چې د بهر راځي دا مکه شریفه د ټولو مسلمانانو سره شریکه ده که عربیان دي که نور اوس عربیانو قبضه لګولې ده حاج ته په 14 لکه یې لګوي دا ظلم دی دا انبلیان دي دا مسلمانان نه دي اوس که څوک دا ماجت له راځي د پیسې غواړي په لمونځ وکړه نو دا کفر دی دا د مشرکانو عمل دی الله وایي ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کافران ویصدون دی را منې کوي اوس تا و بیت الله ته نه پرېږدي پیسې غواړي 14 لکه غواړي دا رقم مسجد ته تا نه پرېږدي الله دا کافران دي د دې خبره مه منه الله وایي دا د ټولو مسلمانانو ماجد سره شریک دی که پر دا ماجد څوک خوا نه کړي باده پر رب مې دې قسم وي چې په معاینه بیا باندې که دوی دا ماجد قانون جوړوي نو معاینې دې هم بیا استعمال کړي
لاور لیدې بوځي په ایره منډۍ کې دې کښېني چې پیداوار په واخلي په جګم آباد کې دې کښېني دا بوډګان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین